اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ټولو ناول ټولو ته سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ول بخنه غواړم نیټ نه سره سیټ کېدلو ما ټرای پې کولی بار بار چې زر کې وشي خو نه سیټ کېدو نو دغه باندې بخښنه غواړم لږ لیټ شوم. ما سا نه نیمې بجې ویلي وو او اوس ټایم لږ مطلب 10 بجې شوي دي. نو تر ټولو اول خو دا خبره کوو چې 8 تاریخ د اپریل میاشت چې به جلسه وي په پشاور شي، هغې دپاره تیاری هم روانې دي او تاسو ټول چې کوم ځای چې یاست د دغې پیغام خور کوئ. خو د پېښور جلسې نه اول به په چارسده، په مردان، په کوهاټ، په صوابۍ، په درادمخیل او په نوشهره کښې د دغې جلسې د خلکو د رابللو دپاره او پیږي خلکو ته پیغام رسولو دپاره هلته هم ګیدرینګ کېږي او باید تاسو چې په کوم ښار شوئ په هغې ځای چې هغه به موږ ډیټ او شیډول په فیسبوک باندې په نورو ځایونو باندې شو کو په سوشل میډیا باندې، نو باید په هغې چې تاسو ملاتړ ورسره وکئ. او دغه به جاري وي دا جدوجهد د څه شي دپاره دا موږ مخکې هم واضح کړي دي او بیا به یې هم ټولو ته واضحوو. موږ هغه خلک نه یو چې کوم په ځان باندې تنقید نه پرېږدي. موږ انسانان یو او انساني عمل چې څومره دي د انساني ژوند چې راځي هغه ټولو موږ سپورټ کوو. څوک هم چې په موږ باندې څه سوالات لري موږ ورته ناست یو، موږ د هغې جواب وایو. که چېرته موږ جواب نه لرو بیا به موږ غلط وو، بیا به موږ د دوی سره هغه لاره ټاکو چې کومه ټیک وي. نو په دغې حواله سره هر هغه تنقید چې موږ ته رسېدلی دی موږ کوشش کوو چې زموږ ملګري هم د هغې په ذریعه سره اصلاحات وکړي. یو خبره ډیره مهمه ده او د ټولو نه ډېر لوی خواست هم دی چې په هغه کې ځان تر یو حده پوره راولي. که څومره هم دلته پښتنو ځوانانو، مشرانو او ټولو په ګډه هرې طبقې په مشترکه لحاظ سره د پښتون تحفظ مومنټ پلیټفارم جلسې جلوسونه پوره هم ناساتلي دي، نه یې پکې ګملې ماتې دي، نه یې پکې روډونه مات کړي. دغسې به مونږ کوشش کوو چې په سوشل میډیا باندې هم مونږ ښه مهذب طریقه سره اوسو. خلک که هر څه د پښتون قام دغې غورځنګ ته دغې جدوجهد ته بد وایي او رد وایي، مونږ به د انساني ژوند یعنی د انسانیت په خاطر هر چاته په خوش اخلاقي سره او په دلیل سره جواب وایو، دوی ته به بد رد نه وایو. دا خبره د نورو خلکو دپاره چې کوم د پښتون قام غم نه پیژني، ځکه چې دا خلکو د کلونو راسې په پښتون قام خاوره باندې چې روان دي هغه څه په بل انداز او څه په بله توګه اورېدلي دي. د میډیا هغه شیان چې کوم هلته کېدل هغه ټول نه دي راپورته کړي، نو دا خلک پوره نه دي خبر، لہذا د دوی سره خبره د دلیل او د ثبوت په بنیاد پکار ده. که بیا هم څوک نه مني بیا به مونږ او تاسو صبر کوو، برداشت به کوو او خپل جدوجهد به جاري ساتو د انسانیت د عدم تشدد په لار باندې. یو بله خبره هغه هم مهمه ده
چې پښتون قام وجود چې زیات سیاسی پارټۍ هم دي او ډېرې طبقې هم دي، باید کله هم د دغې طبقات او د دغې سیاسي پارټو نفي نه وشي. که د چا لخوا هم څه داسې پیغام راځي چې هغه د عامو خلکو په ذهن کې ټیک نه وي، نو عام خلک باید پښتون قام یو بل سره برداشت کړي. تاسو به لیدلی وي د دنیا په لویو ښارونو کې یو کور د هندو وي، بل د مسلمان وي، بل د عیسايي وي، بل د بل وي، خو تر اوسه پورې دوی په دو باندې جګړې نه وکړي. ولې چې هغه یو بل سره برداشت کوي، هغه معاشره کښې استحکام وي، هغه معاشره کښې امن وي، ذهني سکون وي چې کومې معاشرې یو بل سره برداشت کولی شي. او لا تر اوسه پورې داسې څه کلکې خبرې هم نه دي شوي چې هغه د برداشت نه بهر وي یا په هغه باندې ریاکشن شو شي. چې ضرورت پیش شي انشاءالله اول په سر به زه هم زه به ریاکشن پیش کوم، خو د دې شي نه ضرورت شته دی او نه باید داسې وشي. د ټول پښتون قام ته عزت ورکړی شي، که هغه هر څوک دي، که هغه د دغې پښتنو د دغې غورځنګ سره دي او که نه دي، ټول پښتانه دي، موږ به عزت ورکوو. باید دغې قام ته نفرتونه پردو خلکو ډېر راوړي دي، هغه کافي دي. موږ او تاسو یو بل ته عزت ورکو، یو بل ته مینه ورکو. څوک د مینې په بدل کې مینه راکوي، دغه عزت راکوي، ډېره ښه ده. نه میلاوي هېڅ خبره نه ده، دغه کیدی شي د هر چا خپل کار وي. دا خو هسې ما جنرل وویل، خو سپیشل اوس یوه خبره د سیاسي پارټو په حواله سره کوم. کله هم دوی ته رد او بد مه وایئ، کله هم په دوی پسې خبرې مه کوئ. دا زموږ ضرورت نه دی. زموږ ضرورت خپل مطالبات دي. د خپل مطالبات په ریاست باندې منل دي، هغه زموږ غټ کار دی. باید موږ ټول صلاحیتونه هغه ته ورکو. باید موږ خپل صلاحیتونه په خپل منځ کې د یو بل سره په شخړو کې ضایع نه کړو. نو چې څومره هم پارټۍ دي، هغو ته د هغې کارکنانو ته قدر لرئ. پښتون تحفظ مومنټ دا د ټولو پښتنو مشترکه دی. په دغې کې د ټولو پښتنو د پارټیو کسان هم دي، ټول دي. او په دغې کې د پښتنو د ټولو طبقاتو خلک دي. په دغې کې وکیلان شته، ډاکټران شته او هرې پارټۍ ول دي. باید د غم هم د هر چا دی، د هر پښتون دی. چېرته هم داسې نه دي شوي چې دماکه کېږي، چا اعلان کړي وي چې د فلانې پارټۍ والا لږ خواته شئ موږ دماکه کوو. نه، ټول پکې مري. چېرته هم داسې نه دي شوي چې په چیک پوسټ که د چا ضلالت کېږي نو هغه ورته ووایي چې ته د فلانې پارټۍ کوې، زه څه نه درته وایم. نه نه نه، عام خوار ولس دی، دا د ټولو مشترکه غم دی، دا به ټول په مشترکه له منځه وړي. بیا غټه مهمه خبره ده، دلته څه خبرې کېږي د پښتون ژغورنې غورځنګ په حواله سره چې دوی هغه دي دغه دي. ډېرې خبرې خو بې بنیاده دي، خو څه خبرې زه بیا هم کول غواړم. دلته خبره کېږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ، یعنې دا د پښتنو چې کوم یو پاڅون روان دی، د دغې فنډینګ څوک کوي، د دغې ترتیب هسې هم ښودل پکار دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې څومره هم جلسې شوي دي، د دغې دپاره یو اول نه ترتیب ټاکلی شوي دي. 2 کمیټې جوړې شي. یوه کمیټې وي د PTM جرنل، یوه کمیټې وي PTM لوکل. لکه مثال در کوم، ژوب شه جلسه، نو د ژوب لوکل کمیټې چې دلته څومره هم هغه په جلسه باندې خرچه کېږي، په میلمنو باندې کېږي، هغه د ژوب لوکل کمیټې چنده وکړي، په هغه یې پوره کوي. که د دغې خوا نه تک دی 8 ګاډي دي، 15 ګاډي دي، 10 ګاډي دي، هسې هم مونږ خو زیات ګاډي نه بوځو دغه هغه ته جلسو ته، تر 10 پورې وي زیات نه زیات. نو هغه هلته چې کوم PTM جنرل وي، هغه چندې وکړي، هغه یې برداشت کوي. نه خو دومره غټ او لوی فنډونه دي چې هغې باندې بحث وشي. څه لږ دومره پیسې وي چې جلسه پې پوره کړي، بیا چندو ته حسار وي. دا
چنده څوک ورکوي؟ دا چنده عام خلک عام ولس ورکوي او د دېږي ولس د پښتون قام چې څومره هم څوک دي هغه آیا په کومه پیشه کښې هم دی هغه خپل کاروبار کي هغه هسې ریډۍ چلوي یا هغه په کومه نورې پیشې کښې دي هغه ټول په میاشت یو ځل دغې تحریک ته پیسې ورکوي نو دغې ته بیخي ضرورت هم نشته دی د فنډینګ دا په موږ باندې د لوی سوال کېده چې موږ یې ورته جواب ضروري ګڼلو. بله خبره په جلسو کې هغه ناره وشوه هغه خوښه وه هغه ناره وشوه هغه نه وه خوښه. ګوره موږ د سټیج نه نارې نه دي ویلې نارې ولس کوي هر چاته د زنده‌باد ناره هم ولې شوې ده موږ ورته څه نه دي ویلي هر چاته که د مرده‌باد ناره ولې شوې ده موږ د هغو په موقع باندې که ته داسې کار کوې چې هغه بند کوې بیا هغې نه معاملات جوړېږي بیا په هغې باندې کار ورانېږي د هغې واجې چې خپل منځ کې کر نه وي وران موږ دغه شی برداشت کوو. خو مهمه خبره څه شی ده مهمه دا ده چې زموږ مطالبات خو نه دي چینج شوي زموږ خو هغه مطالبات دي د پاکستان د آیین لاندې مطالبات دي موږ خو بس د هغې تپوس کوو په دا به بیا وروستې خبرې کوم چې موږ ولې هغه مهم شمارو. بیا هم چې موږ دا کار شروع کړو موږ چاته دا نه وویل چې زموږ کلتور ته سپک کتل شي موږ په هغه خبرې کوو. ګنې زه په ایمان سره دا خولۍ دا ټکری چې زما وي په کوم چیک پوسټ چې ورځم په پاکستان شي ما راکوزوي چې څنګه زه دا خولۍ لرې کړم او دا ټکری رانه لرې کړم بیا مې نه کوزوي. یعنې زما کلتور دلته سټینډرډ کلتور نه دی. زه چې چېرته خپله ژبه وایم خلک وایي جاهل دی او انپړ دی نو زما ژبه هم دلته بې خونده ښکاري شي. زه چې کله نورې ژبې زده کړم نور کلتور خپل کړم بیا زه ښه ښکارېږم هغه سټینډرډ دی. موږ دا خبره نه کوو موږ د دغې تپوس د چا نه دی کړي موږ صرف دا وایو چې د پاکستان آیین وایي چې موږ چې څوک دې دلته د عدالت نه لرې نه وژل کېږي موږ وایو موږ وژل شوي یو د انسانیت په خاطر زموږ سره انصاف وکوي. عدالت وایي د آیین وایي د عدالت نه لرې د خلک نه ساتل کېږي. زموږ په زرګونو خلک اوس د عدالت نه لرې ساتل شوي دي زموږ خپل ملګري وو موږ ویلي دي لږ څه عزت راکړئ په چیک پوسټونو باندې موږ دا خبره کړې ده. موږ چې دا خبرې وکړې دوی وایي انټي سټیټ خبرې مه کوئ. آیا دا ریاست دی چې دا شی وینه د تویېږي؟ پښتنو تاسو ته یوه خبره کوم آیا تاسو ته نه محسوسېدله چې جنګ صرف ستا په خاوره روان دی مرګ صرف ستا روان دی؟ آیا دا خبره تاسو نه محسوس کوله؟ دا خو هر پښتون ته محسوس شوله. نو نن چې موږ دا سوال کوو چې زموږ چې څومره وژنه شوې ده هغې د پلاټنه وشي تفتیش دې وشي ایکسټرا جوډیشل کلینګ ته د جوډیشل کمیټي جوړه شي که پولیس کړې ده که فوجي کړې ده که ادارو کړې. موږ چې کله هم دا خبرې وکړې دوی ویل ستاسو چې اول به مطالبې پرې کړلې چې ستاسو مسلې جنون دي خو چې کله به موږ ورته د ثبوت په بنیاد خبره وکړه چې پلاني ځای شي پولیس داسې وکړه پلاني ځای شي فوجي چې د فوجي او ادارو ټکه به مو کول بیا به شور به شروع شو زموږ خبرې به بیا نه اورېدل کړي. ولې داسې کېږي دلته چې زموږ که څوک ډېر زورور دی هغې نام نه شو اخیستی؟ دغه کوم قسم آیین دی؟ په ایمان درته وایم دلته زموږ په علاقو کې به مرګونه کول آیین به د دغې ادارو چې څه په زړه کښې خوښ وو هغه به یې کول هغه به آیین هم هغه بار شی. اوس موږ ته څه ویلې کېږي پته شته؟ زموږ ملګري نیول شروع شول هلته یې په هغه کښې صادق ونیولو په جنوبي پښتونخوا کښې هلته په کراچۍ کښې ډاکټر شفي ونیولو هلته یې په باجوړ کښې سراج الدین ونیو نن تاسو خبر یې په واڼه کښې سردار عارف هم ونیول چې کوم دغه نیول کېږي دغه فشار جوړېږي. دوی په کار وه چې په هغې خلکو باندې فشار راغلی وای چې چا ظلمونه کړي وای دوی په هغې فشار نه راوست. دوی بس چې کومو خلکو امن غوښتنه وکړه او د عزت غوښتنه او د ژوند غوښتنه په هغې باندې یې فشار راوستلو کوښښ وکړه په هغې باندې فشار اچوي. ښه واضحه پشتپناهي اوس هم دوی ته حاصله ده د چا لخوا پوره ریاست پر شا ورسره ولاړ دی. موږ بیا هم ریاست ته بده ورځ نه دي ویلي موږ بیا هم هغه مطالبه کوو زموږ سره دی انصاف وشي د انسانیت په خاطر دی وشي او که انسانیت مو نه شماري
نو په ولا دلته چیک پوسټونه جوړ شوي دي چې ته پې دغه مرغۍ څه دي فارسټ ول هغه هم ته پې ایخوا دیخوا نه شې وړلی زمونږ بې ګناه خلک به په دې چیک پوسټونو تېرېدل د مرغۍ او د ځناور حیثیت یې نه و چې چا تپوس کولی شولی نو صرف دا وایي چې کم سے کم دومره قانون آیین درته یادوو څه بل څه خو مو نه دي یاد کړي قانون درته یادوو ولې څوک پې غوسه کېږي ولې څوک پې خفه کېږي بیا هم پریشر زمونږ په خلکو روان دی بیا هم پریشر هغه خلکو چې امن غواړي صادق د چې کوم د جنوبي پښتون خو هغې څه مړي کړي وو د باجوړ والا سراج الدین څه مړي کړي وو د کراچۍ والا ډاکټر شفیع څه مړي کړي وو سردار عارف څه مړي کړي دي څه یې کړي دي څه ګناه وکړه چې تاسو ونیول او هلته پرون هم په دا ټولو ډېرو یونیورسټي کښې دوی ورشي او ورته چې کوم سټوډنټ وي هغه پریشرایز کوي چې تاسو دا کار مه کوئ نن هم زموږ یو ملګری و هغه ته هغه نوکري یې ده نوکري یې ورماته کړله نو پښتنو یو خبره بله درته کوم ډېره مهمه ده زموږ ژوند په 2 کتارونو کښې بند شوی دی زما علاقه کښې یو هغه خلک دي چې هغه تعلیم یې نه دی کړی د علاقې په جدوجهد نه پوهېږي هغه خو هسې هم پیږي ځای دي هغې ته لار ښودل دي صرف نور هغه ډېر هوښیاران دي ډېر تکړه دي خو چې څوک لار ښیي مطلب تعلیم یافته خلک هغه بند دي اول به دی سټوډنټ وي په دې خبرو به کار نه شي بللی چې سټوډنټ نه فارغ شي دی به بیا نوکر وي بیا به په دې کار نه شي په دې کې 2 ایسارونو کښې بند شول او علاقې ته راکې و خبره به کولی هم نه شي څوک نو دغه صرف دغه زموږ زړه خوري بیا هم چې څوک نوکر وي چې لږ څه خبره وکړي د PTM په حواله سره بیا د پښتنو په حواله سره هغه بې لرې شي یا ترقي بند شي او یا یې هغه بند شي نو زه وایم داسې د حصار نه بندوي پښتون ژوند غوښتی دی ډېر پښتانه به داسې وي چې ژوند به مومي خو د هغه پښتون ورور دپاره چې هغه ژوند نه مومي هغه دپاره به بیا ډېر مشکل وي هغې سره بیا همدردي وي د دغې خاورې په خاطر باندې نو دغه خبره مې کړله روانبر مو ولیدلو هغه راغی عدالت ته بیا یې خپل کور ته ولږلو او د سلیم جعفر ته وګوره ضمانت یې نه کېږي سلیم جعفر چې دی صرف خبره کړې وه هغه په جیل کې پروت دی او هغه روانور چې د پاکستان آئین په عدالت خپل وایي چې 440 باندې 40 کسان یې مړه کړي هغه لا په کور ناست هغې ته به ورو دا خو د عوامي پریشر په وجه که د دغې کتابونو کښې خو نقیب الله دهشتګرد و او دی پکې صفا و دا خو عوامي پریشر دغه ثابت کړل خو روانور به تر آخري ځای پر نه پرېږدو موږ او یو روانور نه نور هم هغه خلک چې د پښتون قام وژنه یې کړې ده د انسانیت وژنه یې کړې ده هغه زموږ مبارزه به جاري وي زموږ جدوجهد به جاري وي د هغو د انجام دپاره اوس څه کېږي دلته یو خو په ځوانانو فشار اچوي بل خو په مشرانو باندې موږ ته دوی وایي چې دې مشرانو باندې به د خبرې خو پښتون کار ځای وي هم خپل ځای ته لاړې شي داسې خبرونه هم وشول چې د دغې چې کوم PTM مشران دي د دغې په کور په یو بل باندې به د دهشتګردۍ الزامونه ولګوو بیا به یې د دوی د کلي علاقې نه خلک پیدا کو هغه به په پیسې موږ په ګواه جوړ کو نو داسې او بیا به دوی موږ په پښتنو کښې سکو او بدنام به یې کو بیا به پښتون کام نږدې نه ورسي دا موږ ته په کالونو باندې کال ورته وکړي دغه دمکې راکړي چې تاسو پر شا شئ کنې موږ به بې عزته کړي دغه خپل پښتون کام په مخ او بیا وایي دغه چې څومره هم مشران دي هغه به مطلب په نورو طریقو سره موږ ایخوا دیخوا کو او بیا به پروپیګنډا شروع شي اوس هم پروپیګنډا شروع ده موږ په دې خبره نه کوو ځنې یېرېږو نه خو صرف پښتون کام ته وایي تاسو پروپیګنډې لاندې را نه شئ دلته هر ځل چې پښتون کام د خپل حق خبره وکړي بیا دوی وایي هغه شروع دي دغه شروع دي څنګه شروع دي ما ته انصاف راکړه بیا ته ګوره دغه پښتون کام دی څومره قربانۍ یې ورکړي بیا هم دوی دغه خبره کوي ما ته پرون هم یو ملګري 100 سکرین شاټ رالږلي وو چې نوې ID جوړه شوې په سوشل میډیا باندې فیسبوک او ټویټر باندې او دغه خبرې مختلفې پروپیګنډې کولې د دغې او بیا ټولې د پښتنو په نام یو هغې یو ځای چې سکرین شاټ هم رالږلي وو چې ده ورسره ډېر مباحثه کړې د اخري چې په پښتو کښې خبره وکړه بیخي یې پښتو کښې هغې خبرې هم نه شو کولی نو صرف دغه خبره ده چې ورونو
کا د آیین لاندې حق غوښتل هم د پښتون قام دپاره انټي سټیټ خبرې وي، د ریاست خلاف خبرې، بیا د پښتون قام څه وکړي؟ نو دغه خبره هم ډېره مهمه وه چې موږ په دې باندې سره پوه یو. او د دنیا په هر ګوټ چې د پښتون قام سره د دغې غورځنګ سره چا د انسانیت په خاطر د همدردۍ اظهار کړی دی، موږ یې شکریا ادا کوو. موږ داسې ساتلی شوي یو چې په دلته خپل نشو جګېدلی، خپل نشو پاڅېدلی، خو د دنیا په بل ګوټ هم چې څوک زما د حق خبره وکړي زه یې د هغې شکریا نشم ادا کولی. دومره ایستي په دغې ژوند ستنګ چې څنګه یې شکریا ادا کوي، تا ته وایي ته د دغې ایجنټ یې. څوک د انسانیت په خاطر همدردي موږ سره نشي ساتلی. دن هم چې په کابل چې کوم پرلت روان و د هغې د انسانیت په خاطر مذمت کوو موږ چې په هغه باندې یو ګرنیټ حمله شوې ده او یو پکې شهید شوی دی، څو زخمیان دي، الله د هغې شهادت قبول کړي. دا د انسانیت په خاطر باندې دوی د دغې د پښتون غورځنګ ملاتړ کوو. نو باید پښتون قام خاورې ته چې امن راځي په دغې کښې چې څوک هم کردار راسره ادا کوي موږ یې مننه کوو. او بیا هم چې څوک وایي چې تاسو یې خو دغه مننه ولې کوئ، نو موږ وایو تاسو خپل زموږ ملاتړ خو دلته څوک نه کوي. ما ته صرف په خبرو کښې ویل شي پښتون قام ته چې دا ستا ملک دی، ستا خپل دی، ملک خو دی خپل به وي، خو څنګه به یو عام پښتون وګڼي چې د دغې وزیر اعظم یو ځل هم هغه ظلمونه چې د فاټا او د سوات او نورو پښتنو سره وشول په هغې باندې یو سیکنډ خبره ونه کړه. د دغه وزیر داخله، وزیر خارجه، چیف اف آرمي سټاف په هغې باندې خبرې ونه کړې. په خپله هغې باندې ظلم شکار شول. د دوی میډیا به ورته ترهاګر عام ماشومانو ته وویل. نو څنګه به ته دا احساس ورکوې خلکو ته؟ اوس هم دوی زموږ ملګري څومره تنګ کړي دي، موږ ذاتي په هر ځای چې دوی دا تنګول شو. یو خو نه دی، ته به څوک تنګ کې؟ ټول پښتون قام را پاڅېدلی دی. ستا څه خیال دی چې 20-30 کسان به زه پروپیګنډه ته ونسم او پښتون په نامه باندې به ایډي جوړې کړم او بیا به کار وشي؟ داسې چېرته کېږي؟ د پښتون قام ډېره په غوره سره محسوس کېدله ورته دلته، هر شی باندې پوهېږي. نو بس څه ووایو، چې څه هم دلته شروع دي. او نوره خبره به هم چې څه پاتې وي انشاءالله هغه به هم کوو. پېښور جلسې تیاري ته هم تاسو ټول تیاری وکئ. هر سړی د خپلو پردو کښې تبلیغ شروع کړئ. یار پښتنو نن راپاڅېدلو یو آواز شوی دی، تاسو که نن نه راجګ سوئ دا جدوجہد خو موږ بیا هم کوو، ځکه چې ذاتي موږ خپل د ژوند نه تنګ وو. دا ژوند موږ ته مشکلات وو په دغې ژوند، داسې ژوند وو چې هغه ژوند وو هم نه بس د مرګ انتظار پاتې وو. چې دا د پښتنو دا غورځنګ ناکام شي، هر څوک به دلته ناکام شي. دا که کامیاب شي دوی ته حقوق میلاو شي. نن که چېرته دغه تپوس وشي چې پښتون چېرته وجلی شوي دي دلته، د هغې تپوس وشي، سبا به بیا پښتون څوک نه وژني، ځکه چې د هغې تپوس نه به یېرېږي. بیا به څوک د عدالت نه لرې ته نه ساتي، بیا به ستا سره غیر آیني ظلمونه نه کېږي. خو که ته د نن د دغې خبر نه واخلې دا به بیا روان وي. ستا وړوکي ماشومان بچیان چې رالویېږي هغه هم دغې تورو تیارو ته ور پرېږدې. د هر چا دپاره کردار، خو د خپل قام دپاره هم چې دومره د مظلومیت شکار دی نو باید کردار ادا شي. ډېرې خبرې مې وکړلې او انشاءالله بیا به هم چې کله موږ پوره یو پلان جوړ کړو د ټولو د کوهاټ هم د ردمخیل چرسدې مردان صوابین و شیره دا به د پېښور جلسې نه اول دلته ګیدرینګز کېږي، بیا به پېښور جلسه کېږي. هغې نه پس به سوات او جنوبي پښتونخوا بنو کښې هم ډېی خان او د نورو علاقو کښې هم پاڅون کېږي، بیا به واڼه کښې هم جلسه وي.
او واڼه کښې نن هم په بازار کښې وایي پمپلټ تقسیم شول چې دلته په جلسو په هر شي پابندي ده. یوه خبره د وار وي، ګورئ موږ د خپل عزت پوښتنه کوو، د خپل ژوند پوښتنه کوو. دوی د باید مشکلات نه جوړوي. هلته اوس هم د ځوانان ګیلې کوي چې تا موږ ورپرېښي یو، دوی مو کله په یو ځای شي نیسي، کله مو بل ځای شي نیسي او لاس راچوي. موږ خو هم ځوانان یو، موږ خو هم څه دروغ نه دي، څه ګپ مو نه دی کړی، څه مو چاته کنځلې نه کړي، خپل حقوق خبره مو کړې ده. نو داسې ده نه راسره شي. نو زه وایم خدای ته دې وګوري د پښتون قام صبر تمام شوی و، بیا هم موږ ورته وایو چې دوی دې په اسانه او په ښه لاره باندې خپل حقوق وغواړي. ډېره مننه. که څه هم څه پاتې شوي وي بیا به انشاءالله په هغې باندې خبره کوو، او د چې کوم کسان نیول شوي دي د هغې به هم پر زور مذمت کېږي او د هغې د خلاصولو دپاره به هلې ځلې کېږي. باید ټول پښتون قام تیار وي. سپیشل ځوانانو او مشرانو ته وایم تاسو تیار اوسئ، او بیا چې کومې خویندې میندې په کورونو کښې ناستې دي او دعاګانې کوي د خپلو زامنو ته، خپلو ورونو ته چې دوی راوتلي دي د پښتون قام، هغې هم ډېر لوی کردار دی. بیا مسافر دي په نورو ملکونو کښې ناست دي او ډېر زیات زړه خوري. هغه هم د پښتون قام د سولې په ارمان ناست دي. هغوی هم چې څومره کوآپریشن او تعاون دی، ډېره مننه د هغوی نه هم. او بیا په آخر کې چې څوک مطلب موږ خو څه نه وایو چې څوک هم زموږ دغه د امن راوستلو هلې ځلې بند کولو کوښښونه کوي، هغې ته صرف یو خبره کوم، پښتانه مندې ډېر هغه خبرونه راځي خوندې مندې، هغه روژې نیسي او دعاګانې کوي، د هغې ازار به مو ووهي، څه به وکئ نور زمونږ ته به څه راورسوئ. زمونږ کورونه ډنګ دي، زمونږ برباد دي، نور مو څه بربادېږي. زمونږ څو داسې آپشن پاتې هم دي چې هغه زمونږ سره وشي، موږ به نور خراب شو. خو صرف دا وایي چې ځانونه به په هغې دعا باندې نور هم برباد کوي. باید دا تاسو ته مطلب باید دوی ته پښتون قام سره د خبرې وکړي شي، امن ورکړي شي، د دوی مطالبې ومنلې شي. موږ اوس هم قسم د دوی دومره تیز روان دي په موږ وایو اوس موږ مطالبې نورې زیاتوو چې نورې زیاتې شي، بیا به لا هم خراب شي. خو انشاءالله زما خپله هم حوصله جګه ده، ټول پښتون قام ځوانان حوصلې جګې ساتئ چې څه هم وي د پښتون خاوره ته به امن راوړو، ته دوی مطالبات به په هره طریقه سره په خلکو منو، د عدم تشدد په لار باندې بیخي چې حوصلې څوک کمزوري نه کړي. قربانیو ته د دې جدوجهد دپاره تیار شئ. که تر اوسه پورې ستاسو ځانونه تیار کړي نه وي او ته دا هم ګڼې چې دلته ظلم هم شروع دی، بیا ته ډېر غټ زیاتی کوې د خاورې سره، نو باید ته تیار شي، ته کردار ادا کړه. نه دې وي د منظور در سره کنټیکټ، خپل په کلي کښې علاقو کښې هلته کار شروع کوي. نو ډېره مننه او چمتو اوسئ. سپیشل ځوانان دا کوم چې دوی غږ شروع کړي د ځوانانو نیول، د دغې به هم موږ پر خلاف احتجاجونه کوو، هغې ته هم تیار شئ. کله هم په تاسو باندې غږ کیدی شي او هر قسم جدوجہد ته تیار شئ، د عدم تشدد په لار شئ. او ډېره مننه. الله مو آباد لره، الله دې امن راولي، الله دې د دغې غورځنګ د لاسه د چا نقصان نه وکړي او د چا د لاسه د دغې غورځنګ د ملګریو ټولو پښتون قام غورځنګ دی ټولو نقصان نه وکړي. الله دې وکړي چې دا هر شی د امن سبب وګرځي، دا هر شی د خوشحالۍ سبب وګرځي. زموږ ارمانونه هم دغه دي. ډېره مننه. کور ودان الله دې پښتون قام ته امن راولي. مننه.